او په قرآن کریم کې الله عز وجل یو بله چړی هغه ذکر کړې ده چې هغې ته صعود ویل کېږي چې دا یو غر دی په جهنم کې. الله فرمایي سأرحقه صعودا، زر دی چې موږ به په دې صعود چړی باندې کافر انسان هغه وخیجو. دا صعود چې دی دا جبل په جهنم، دا په جهنم کې چې کوم دی یو غر دی چې په دې باندې به کافر انسان هغه ورخیجي په ورځ د قیامت باندې. او په حدیث کې دا راغلی دی چې یصعد 70 عامه ویهوي 70 عامه، او یا زره کاله به چې کوم دی په دې باندې څه کېږي د انسان پورت هغه ورخیجي په دې غر باندې، او بیا چې کله راخوش شي د دې غر نه نو او یا زره کاله به بیا کته دا څه کوي هغه مزل به کوي. حدیث کې دا راغلی دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه فرمایي کلم چې په دې غر باندې دغه کافر انسان د خپل لاسونه ورکېږي او جهنمي په د خپل لاسونه ورکېږي، دا غر به مولی شي او دا لاسونه به مولی شي. بیا به الله رب العالمین د انسان نه چې کوم دی تنکي لاسونه ورکېږي، تنکو غوښه او توی به وځه په دې باندې مزل کوه، او یا زره کاله به پورته مزل وکړي. سماک ابن حرب رحمه الله د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړی دی او عکرمه رحمه الله هم ته نقل کړی دی. هغه وایي چې ګوره په دې جهنم کې چې کله دا انسان په دې غر باندې پورته خیږي نو پورته خو ختلی نه شي، او چې کله د بر نه راخطا شي نو لاندې په دې جهنم کې چې کوم دی دا د اور لمبې به بېرته نه هغه راړتوي. نو دې صعود کندې له به څوک ځي؟ په همدغه سورې مزمل کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې ملایک به دې تپوس وکړي چې دا کوم خلک دي صعود ته راغلي دي، ورته وایي به تاسو څه په وجه باندې دغې ته راغلی؟ هغه به ورته وایي لم نکو من المصلین، مونږ په دنیا کې منځونه نه کول، مونږ څه نه کول، مونږ به منځ نه کوو. او دویم به ورته دا وایي چې ولم نکو نطعم المسکین، او مونږ مسکین ته خوراک نه ورکوو، منځ هم نه کوو، مسکینانو ته هم خوراک نه ورکوو. وکنا نخوض مع الحائضین، او بل دا چې مونږ په لغو لعب کې چې کوم د ځان مشغوله کړی په دنیا کې مونږ په هغې خبرو پسې ګرځېدلو چې هغه بې پیدې خبرې دي. د دې وجې نه بې پیدې خبرو پسې څه کېدل، بې پیدې خبرو پسې به مونږ هغه ګرځېدلو. نو دې صعود ته به چې کوم دی دغه خلک ځي.